شاء الله د عید پسې 2-3 ورځې پس ان شاء الله موږ بل ګروپي چې هغه ته شوال ګروپ ویلای شي نو هغه به ان شاء الله العزیز موږ د مختلفو مشرانو په سرکردګي چې هغه چې چونکې فلحال موقع چې موږ نامونه نسو منشن کولای لوجه د دې نه چې اوس فلحال رمضان المبارک ده نو هغه پر هم بوکینګ شروع ده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. عزت مندو موږ الحمدلله د هر میاشتې یو 2 ګروپان لژو او په خوشحالي انداز باندې الته موږ د معلم په نگراني چې دا ګروپان چلیږي الته موږ ترتیب دا ده چې 750 میټر مکه مکرمه 750 میټر مدینه منوره چې بلډینګ ورکو او اکثر چونکې کله کله رش له وجې نه موږ یو سایډ بل سایډ کله چینج کو په بنیادي موږ په ابراهیم خلیل روډ باندې هغه بدر الماس سره په بیک سایډ باندې المروج 2 ورته وایي هغه بلډینګ ورکو هغه چې مکې مکرمې چې او په مدینه منوره چې موږ مهاد المدینه یا صفه مناهل دغه بلډینګونه ورکو په مدینه منوره چې دا دغه 700-750 میټر او یا هم دغه او موږ پیدل فاصله چې دا 12 منټ نواخه تر 15 منټ مکه مکرمه او دغه رنګي سفر چې دا کنه مدینه منوره چې نو دای موږ ترتیب او رولز دي نو دغه رولز مطابق او دینه علاوه موږ په حاجانو باندې چلور عمره کو یو پاکستان نه ایو طائف نه ایو جورانه نه او یو مدینه منوره نه او دې نه علاوه بدر شریف زیارت بیر روحا بیر شفا دا زیارتونه او د مکې مکرمه طائف ټوټل زیارت او د مکې مکرمه چې چوک عرفات مینا مزدلفه او د چې اندر څومره زیارتونه دي الحمدلله هغه د ګروپ په شکل باندې د معلم په نگراني چې دا ټوټل نظام په باندې چلو دا موږ ګروپ نظام د دینه علاوه چوک داسې پیکج جان غواړي چې او وی پی پیکج وایي نږدې جان غواړي او سٹار هوټل غواړي نږدې غواړي نو هغه هم سہولت مر سره اویلیبلی هغه مش ترتیب ورته جوړ خو آن ډیماند باندې چې څوک ډیماند وکړي نور ګروپ نظام مش په دې انداز باندې موږ فلحال مو کې چې چونکې رمضان مبارک ګروپ روان ده هغه کمپلیټ ده خو چې کوم داسې یک دوه کسان اخري عشرې پر جی منځ عشرې پر درمي چې کله نه دوی تلل غواړي نو هغه پر به ان شاء الله العزیز موږ معلمان 2 کسان فلحال مو کې چې په مکه مکرمه چې ورته موجوده هغه به د دې ګروپانو نگراني کوي. رمضان المبارک نه بعد به ان شاء الله د عید پسې 2-3 ورځې پس ان شاء الله موږ بل ګروپي چې هغه ته شوال ګروپ ویلای شي نو هغه به ان شاء الله العزیز موږ د مختلفو مشرانو په سرکردګي چې هغه چې چونکې فلحال موقع چې موږ نامونه نسو منشن کولای لوجه د دې نه چې اوس فلحال رمضان المبارک ده نو هغه پر هم بوکینګ شروع ده چا سره پاسپورت تیاری چونکې اوس رمضان المبارک شروع ده او کوټا سیستم ورته وایي کوټا سیستم شاید تاسو په دې باندې نه پوهیږئ او دومره درته وایي چې مخکې به پاکستان چې 4 ویزې اپلای کېدلې ان لیمیټډ ویزې به وي ډایرکټ په چې 4 به دې اپلای کولې لک به وي 2 لکه به وي 6 لکه به دې اپلای کړې په ورځې به وتلې اوس دور تېر څه اوس کوټا سیستم ورته مختص کړی دی یو مخصوص مقدار باندې 24 غنټو چې وځي نو دې له وجې نه بیا اخر پر کله کله اوکه فول پابندي په ولګي یوه ویزا نه خلاصي نو دې پر چا پاسپورټونه تیاری زر تر زره مرشد دفتر درته منشن کو نورنګ چې زړې سبزي منډي چې ریلوے پاټک پرانا پاټک زړه سبزي منډي او هغه چې جواهر سید ټریول اینڈ ټورز دفتر په ګمبلې اډې باندې د عرب خان مارکیټ ته خانه چې مولانا مبارک علي او په تجوړي چې مولانا بادر خان صاحب په هغه د تجوړي په مین اډه د فلان کو چو هغه چې په جامع حلیمیه در پیوز ته مخامخ شیخ اکبر مارکیټ چې هغه د مولانا شاهد الله او دغه رنګ په لکی مروت چې ثنا الله بای او ایغن آباد مچن خیلو اډې چې هغه مولانا عبدالصمد صاحب نو دې سره چې کم یو تاسو پاسپورت ورسول په وخت باندې هغه سره تاسو خپل بوکینګ وکړو او یغه نه بعد چې د کوشلي او د پرکشش او د کوشلي سیستم مطابق تاسو خپل عمره سفر دوباله کو موږ به ان شاء الله भरपूर تعاون او کوشش وي چې د تاسو دا سفر موږ لپاره هم او تاسو لپاره خیر او برکت ولو ګرځي. جزاک الله فی الدارین.